وای چې څوک سبا رڼا کی او دنه مور او پلار خپي 2 دروازې د جهنم ورته کولو پرتی دي او چې سبا پی رڼا وخیږي او مور او پلار ته خوشاله 2 دروازې د جنت ورته کولو پرتی دي بچو دا یوازې امی او ابو نه دي دا یوازې امی او ابو نه دي دا د جنت 2 دروازې دي بچو یاد کړئ دا سبق یاد کړئ چې پلار الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د مینز دروازه ده بچو نبی علیہ السلام وی فإن شئت فأزع ذلك نور استا خوخه دنو کو دا دروازه ځای کوي او احفظه او کو ځان له محفوظ ساتي دا د جنت د مینز دروازه ده پدی بدی الله جنت ته داخلي نو کو حفاظت کوي او کو ځای کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل صحابه کرامو ته وی څوک دا غواړي چې د مور او پلار سره په قبر کې احسان وکړي چې مور او پلار مړیو دی په قبر کې ور سره احسان وکړي څوک دا غواړي وی او وی څه طریقه ده وی چې مور او پلار دی مړیو ته وای چې زه سره په قبر کې احسان وکم نو د مور او پلار د دوستانو سره خصلوک شروع ستا د پلار دوست څوک داغه سره خصلوک کو دا د پلار سره په قبر کې احسان دا د پلار سره په قبر کې احسان او دا د الله رحم دی چې وی چا نه والدین وفات شوی نافرمانه دیته نافرمانه پاتې شي اته خفت علی دی اوس فکر کوي نو سبق کوي علما وی دا دعا دی کوي چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا راغی د پاره د دعاګانې غواړي یا الله پاغي دواړو رحم وکړي رب څنګه چې زره کوټه ومدي په ما رحم کړو دې ورله مستقل دعاګانې غواړي الله بده پتا بيدارو بچو کې ولي کې ان شاء الله چې چانه نا پرمانه تلی رب العالمین دې چې د چا والدین وفات الله دی وبخي او چې د چا غجوندي رب دراز عمر ورله ورکړي رب مونږ نه چرته خپنه کې رب مونږ باندې همیشه د والدین نو د رضا یو سورې قائم دایم وساتي رب پلار مور زمونږ سورې دی رب دا سوري مونږ نه موچته و رب دا کورونو کې د جنت دروازې دی رب دا دروازې را نه موچته و رب دی له دراز عمر ورکی سره د روغ صحت دا دومره وزنداره خبره ده چې تباہ و برباد کړي چې د مور د خلی نه دا یو خبره وت دا ډیره درنه خبره ده دی ته وړه ونه ګڼې ښه 2.5 کاله ته په غېږ کې ورچولی ښه د هغه مور ده ښه 2.5 کاله تا د دې په وجود باندې متیازې کړي دي ښه 2.5 کاله دې تا سره د متیازو په کټ کې ایستلي دي ښه 2.5 کاله تا د دې د وجود پی خوړلی دي ښه ته پې غټ شوی یې ښه دا تا د دې پی خوړل نو ژبه جوړېدله دا تا د دې پی خوړل نو غوږونه جوړېدل دا تا د دې پی خوړل نو ژبه جوړه شول او نن ته په هغه ژبه مور ته کنسل کړه دا ډېره وزنداره خبره سوچ کوه سوچ ښه